د الله رسول فرمایي د قیامت په ورځ یو جهنمی لوړ جنت ته وګوري چې وګوري بیا یو سړی ته وګوري وی پیژني ژغ پر وکیا جنتی ته وای ما پیژني هغه یا نه دی پیژنم وای زاغه پلانې سړی ما غي وخت ته ترې ما وبدار کړلې خپلانې ما د فکر لبي الله راولي الله باندې غواړي او بخښلو ته بیا بدای راشي الله ته بخواس وکي چې الله داسې خپلانې سړی داسې وخت مشتو برا کړلې مشته څارا وکیندې زموږ د پاره هغه پم چې کوم دی هغه را ولګوي لکه په خوا به دغه ادارو والا او انجیوز والا دا کارونه کول نو دا کار زموږ سره کړی دی الله هغه اوس په جهنم کې دی الله پاک فرشتي ته و فرمایي ورڅخه سړی پیدا کا هغه د جهنم راو باسي ولې وجدا د چې دې سړی په دنیا کې یو سړی چې دی هغه وکړی دی نو که سړی پریشان وي ورسه د خیمو ولا کوچان در ورسه د چلو بن لري حیوانان دومره سایه نه لري چې دا درخت تر دا درخت لاندې د حیوانان کښینی یا پریوزي یا ودرېږي نسته دونه ځای بس دا خولې واجنې ونې دي حیوانانو ستا څه خیال دی چې دا اوبه کې الله لږ اجرونه درکوي که ډېر اجرونه راکوي الله دې موږ توفیق راکړي الله دې موږ توفیق راکړي چې موږ د چا د کور د خوشحالۍ سبب جوړ سو د پریشانۍ نه د خندا سبب جوړ سو د ژړا نه د الله رسول فرمایي د سهار لمونځ یوازې پر منافق سړي باندې بار دی د سهار لمونځ د سهار لمانځه خبره کوم د نور نه کوم د سهار په لمانځه کې به منافق سړی نه حاضرېږي که نه هر مسلمان هر مؤمن هر کلمه ګو چې دی هغه به حاضرېږي اوس تاسو اندازه ولګوئ یو خو سپین ږیري دي بیمار دي مریضان دي مطلب څوک د ګوډو څوک د ملا څوک د شوګر څنګه که نسي حاضر یو عذر لري د الله په دربار کې لیکن دا زموږ ځوانان دا نوې طبقه ټوله شپه یا پر دی باندې په چکو تیره سي یا په کیرمبوډ ور باندې تیره سي یا په پتور باندې تیره سي یا په تاش ور باندې تیره سي او چې دلته د سهار د اذانو ټیم سو بیا شیطان ورلره راشي ډېر غافل لکه او خوب ورولي دا لکه پر داغه ځای باندې دوه رکعات لمونځ وکړي بیا بېده شي بیا هغه ماپښین لمانځه ته راپورته کېږي د الله رسول و داسې چاته منافق ویلی دی که دغه خبره ما یا تا یا بل و داسې چاته وکړله بیا به مې جنګونه ملایان و اغاخیل و جرګې نشي راخلاصولی ولې وجه دا ده چې و ما ته د منافق ووایي یا نو و تا ته منافق ووایي او چې د الله رسول و چاته منافق ویلی نو هغه به بیا څونه بده وي د الله رسول فرمایي زما د امت ډېر کسان چې جنت ته راځي هغه په ډېرو لمنځو نه په ډېرو روزو نه په ډېرو صدقو او خیراتو نه هغه به د الله رب العزت په رحمت او په فضل سره جنت ته راځي کله چې سړی جنت ته راځي نو هغه به اولنۍ خبره د الله فضل د الله احسان دی حتی پیغمبر علیه الصلاة والسلام مبارک چې دا خبره وکړله چې هر مسلمان به د الله په فضل جنت ته راځي صحابو پوښتنه وکړه ول یا رسول الله ته څنګه یې زه هم د الله په فضل جنت ته راځم زه هم د الله په فضل سره جنت ته راځم